بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام میاشت محرم چکم دا بالشهر الحرام په مقابل د میاشت محرم دا. رب کریم فرمای والحرمات و احترامون سرا او عزتون سرا قصاص برابر دی یو شان دی. نو اوس اجازت زمانی دی، اجازت مکانی ملاو شو د جهاد چې مکان کې یعنی حرم کې کدی تاسو باندې قتال کوي اول جنگ کوي نو تاسو ورسره جنگ کوي. اوس اجازت زمانی دی. سلور میاشتې دي چې د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه پدې کې قتال منع دی، جنگ منع دی، چې ذوالقعده او ذوالحجه او رجب محرم دا سلور میاشتې دي. نو رب کریم فرمایي کدی کافرانو د دې سلور میاشتو عزت ونه ساتلو نو تاسو سره جنگ کولو نو تاسو ورسره جنگ کوئ. نو الشهر الحرام میاشت محرم چې کوم دا رب کریم فرمایي بالشهر الحرام په مقابل د میاشت محرم دا. والحرمات احترامون سره قصاص برابر دی یو شان دی. فمن پسر وسوک اعتدا چې تجاوز وکړو پتا سو باندې یعنی اولنی قتل شروع کړو جنگ شروع کړو علیکم پتا سو باندې نو رب کریم فرمای فاعتدو پس تاسو هم تجاوز وکړئ جنگ ور سره وکړئ علیه پاغه باندې بمثل ما په مثل دا اعتدا چې تجاوز کړي علیکم پتا سو باندې. دا دویم چې دا تجاوز نه دی دا اول د وجینه دی ته هم تجاوز ویل شو. لکه رب کریم فرمای وجزاء سیئات بدل دا بد چې دا سیئات بدی دا بدله د بدی چې دا بدی دا دویم خو بدی نه ده دا غي د وجینه دی ته هم بدی ویل شو. نو دی چې مکان کې تاسو بیزتی کوي یعنی حرم کې نو تاسو ولا بیزتی کوي که زمانه کې بیزتی کوي په زمان کې نو تاسو ولا بیزتی کوي. واتقوا الله رب کریم فرمایي ويرګي د الله تبارک وتعالى نا والشروع تاسو مکویا. وعلموا پوشي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې مع المتقین سره د متقینو د یعنی امداد متقینو سره د مدد متقینو سره د. نو اجازت مکانی ملاو شو چې په مکان کې جهاد وکي حرم کې چې دی اول تاسو سره جنگ کوي نو تاسو ور سره جنگ وکي او اجازت زمانی هم ملاو شو چې جهاد بدنی دی دا جهاد بدنی شو بدنی جهاد شو دا دوانه. اوس الہ العالمین اجازت مالی ورکي چې مالی جهاد هم کوي ځکه چې په مال باندې تورا وغیرہ ټوپک ټینک وغیرہ په مال باندې اغستل کیږي. نو رب کریم فرمایي وانفقوا خرج کوي تاسو فی سبیل الله په لار د الله تبارک وتعالى کې په مجاهدینو باندې خرچ کوي. ولا تلقوا مغرزوي تاسو بأيديكم پلاسونو خپلو باندې انفسکم نفسونو خپلا الى التهلكه هلاکت لرا بترک الانفاق فی الجهاد پر خدلو د خرچی په جهاد کې پدی باندې ځان مهلا کوي ځکه چې که تاسو انفاق بند کوي مجاهدینو باندې نو مجاهدین به غریب شو کافران به مالدار نو بس د خپل تاسو ځان هلاکت تا ورکو. رب کریم فرمایي واحسنوا خېګړې کوي په نفقې سره مجاهدینو سره یا عاجز سره خېګړه کوي عام مسلمان سره خېګړې کوي. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى يحب المحسنين محبت کوي محسنین سره څوک چې د چا سره خېګړې کوي نو بری تعالی دا غي سره محبت کوي. اوس د دې آیات څه مقصد دی؟ ولا تلقوا مغرزوي تاسو بأيديكم پلاسونو خپلو باندې انفسکم نفسونو خپل الى التهلكه هلاکت لرا. بعضی مفسرین دا ما اخلي چې کوم ځای کې جهاد کې تا ته پته ده چې زه شهید کېږم هلته نو ځان به نه ورکې د جهاد به دا مقصد نه وي چې ځان مړ کړي. ځان مړ کول مقصد نه دی د جهاد. جهاد مقصد وې دا دی چې اعلی کلمت الله د پاره او جنگيږي ته خو چې مقابل کې خند راځي خند درې کا او ځان بچ کا که یقین درته په یقیني تور باندې تا ته پته و چې په دغه ځای کې زمرما نو ځان مور کو د دې گنجائش تعالی نشته. او بعضی مفسرین په دې باندې رد کیا لکه یو غزا کې چا تیزی وکړه چا ورته مقابل کې ویل چې دومره تیزی مکوه
ولی رب کریم نه فرمای چې لا تلقوا بأيديكم مغرزوي تاسو بلاسونو خپلو نفسونو خپل له تهلکت هلاکت ته. نو دا ورته ویل. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ورته غوسه شو، ورته د آیت ترجمه غلطه مکوه. لا تلقوا بأيديكم معنا دغه نه د کوم چې تا وکړه. د دې آیت معنا دا ده چې جهاد کې خرچې کوي، لاس ته خرچونه م بندوي. کلاس مو د خرچونه بند کو نو کافر به در باندې راشي، مسلمان به غریب وي نو هلاک به مو کی. دا تاسو خپل ځان هلاکت ته ورکو. او ابن عباس سے وی لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة معنا بالامساك عن النفقة في الجهاد. جهاد کې د پیسو ورکولونه لاس م بندوي. ابن عباس سے وی کلاس مو بند کو نو مقابل جانب به مالدار شي او په تاسو باندې به قابل شي، نو دا تاسو ځان خپل هلاک کو. نو رب کریم فرمای واحسنون خېګڼې کوي. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى يحب المحسنين خوخی محسنین لرا. اوس محسنین خوخیا نو اے محسنا لاړشه حج ته. واتم الحج تمام کوي حج لرا. والعمرة عمري لرب بعد احرامها رستد احرامنا. نو ربط داده نو اتم الحج تمام کې حج لرا والعمرة عمري لرا لله خاص د الله رضا ده پارا. فإن احصرتم پس کچری بن کړي شي تاسو د وجه د ظالم د ظالم باچا ظالم تاسو بن کړی د عمره او د حج نام یا د وجه د بیمارینا. نو رب کریم فرمای فمستيسر فعليكم پس لازم دی پتا سو باندې ما تيسر هغه چې آسان دی من الهدي د قربانینا. واجب دی پتا سو باندې هغه چې آسان دی د قربانینا من الهدي د قربانینا چې ګډ دی غوا دا وخته سمو چې وس کیږي نو قرباني کوي او کوي پی. خو یاد ساتي ګوره ولا تحلقوا مخروي تاسو رؤوسكم سرون خپل في حال الاحرام په حال د احرام کې حتى ترى وقت پورې يبلغ الهدي چې ورسیږي دا قرباني محله زید حلالته. نو د زید حلالته چې ورسیږي ترغه پورې سرونه مخروي الله ويا. جمهور علما وایي چې کوم ځای کې بند کړي شي بس دلته حلال وکړه. لکه په حدیبیه کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام بند کړي شي نو اعلان وکړو چې حلال کړي سروي نو ټول حلال کړل. نو محله زید حلالته. رب کریم فرمایي فمن پسر سکان چې منکم استاسنا مریضا او به یا او په د باندې اذن څه تکلیف ضرر من رأسه د سر د اړخنا سپګي وی وغیرہ سر ته تکلیف و بیمارو. لکه یو صحابي بیمارو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل سر خرایا. نو څوک چې بیمار وي او به یا وی په د باندې اذن څه تکلیف من رأسه د سر د اړخنا فحلق پسر خرولو په حالت د احرام کې. رب کریم فرمای ففدیه فعليه فدیه پس بد باندې لازم ده فدیه. هغه فدیه څه شی ده من صيام د روزینا یعنی ثلاثه ایام درې روزي بنسي او صدقه یا صدقه ده شپږ مسکینانو تباروټه ورک شپږ مسکینانو تبه د سرسای حساب ورکیا شپږ مسکینانو ته او نسو کنیا قربانی دا ګډ دی حلال کی. رب کریم فرمای فیدا منتم پس کله چې تاسو امن کې شئ د دشمن نه د مرض نه فمن پسر وسوک تمتع چې فائدې واغستله نفع واغستله بالعمره معنا بسبب العمره په سبب د عمره الى الحج ای بیان ضم الى الحج دای چې یو ذکر عمره او حج په یو احرام کې نو حج قران شو. حج په څو قسمه ده دریم. اول نمبر حج قران، دویم حج تمتع، حج افراد. حج قران چې میقات کې د احرام تړلو تلبیه دی اوله په دې ټیم کې د نیت کې عمره او حج ملګری کړه. او حج قران کې
احرام نشي کوزولې او نصر خراولې شي قلار بناسي نفلی طواف کولای شي تر څو چې د حج ټیم راغلی نه وي نو احرام کې به وي نو حج قران دی ته ویل کېږي. دویم چې حج تمتع دا دی چې د دې زینا د عمرې نیت دی وکړو عمره دی وکړه بهر دې سره خویلو نو ستاله ورځې پاتې وي کا سونه ورځې پاتې نو احرام به مات کی د عرفې نه وړاندې به خلق چې مینا طرف ته روانېږي احرام به وتړي دې ته حج تمتع ویل کېږي فایده واخلي یعنی عمره وکړي او احرام مات کی. دریم نمبر چې حج افراد دی هغه دی چې اول نه د حج نیت کړی وي صرف نو رب کریم فرمای فمن پسرا سوک تمتع چې فائدہ واغستله نفع واغستله بالعمره معنا بسبب العمره په سبب د عمره الى الحج بان انضم الى الحج دای چې عمره او حج په یو احرام کې وکړل نو رب کریم فرمای نو دا حج قران شو نو فمستيسر پس لازم دی فعليكم پس لازم دی پتا سو باندې ما تيسر استيسر معنا ما تيسر هغه چې آسان دي من الهدي د قربانینا نو دا حج قران شو دی آیتنا دونا ثابتیږي حج قران هم ثابتیږي او حج تمتع هم. اول نمبر حج قران یعنی فمن تمتع بالعمره بسبب العمره چا چې فائدہ واغسته په سبب د عمره الى الحج یعنی تر زمانی د حج پورې بیان انضم مع الحج یعنی عمره او حج په یو احرام کې وکړو نو حج قران شو په د باندې قرباني لازم ده. دویم تاویل د تمتع تن ثابتیږي فمن تمتع چا چې فائدہ واغسته بالعمره معنا بنقض احرام العمره په ماتوالي د احرام د عمره الى الحج تر زمانه د حج پورې یعنی احرام مات کو عمره وکړه احرام مات کو نو حج تمتع شو نو په دې باندې هم قرباني لازم ده. حج قران او حج تمتع کی قرباني لازم ده حج افراد کی نشتا. فمستيسر اما تيسر لازم دی هغه چې لازم دی پتا سو باندې من الهدي د قربانه نه رب کریم فرمای فمن پسر غسوک لم یجد چې مونده نکړه ګډ وغیرہ قربانی مونده نکړه رب کریم فرمای فصيام پس روجی دی 3 ایامنا درې ورځې فی الحج په حج یعنی فی حال الاحرام الحج یعنی په وخت د حج کې فی الحج معنا په وخت د حج کې وسبعه روجی دی رب کریم فرمای اذا رجعتم کله چې واپس شوي تاسو خپل وطن ته یا بعضی مفسرین ویا ان يصومها بعد الفراغ من اعمال الحج دا چونی سیتاسو روجی لرا رست د فارغیدو د اعمال د حجنا اذا فرغتم کله چې فارغ شي. هو جمهور وایي اذا رجعتم چې وطن تراشي واپس شي وطن خپل ته الى اهلیکم وبلدکم اهل خپل ته خری خپل لرا رب کریم فرمای تلک دا عشرة لس تلک عشرة دا لس چې دی وي کاملة پوره دی په بدله د قربانې کې دا لس روجي چې دی وي کامل دی پوره دی په بدله د قربانې کې. ذالک دا حکم مذکورا یعنی حج تمتع قران لمن دا چا د پاره دی لم یکن ذالک معنی هذا الحكم دا حکم لمن دا چا د پاره دی لم یکن چې نوي اهله اهل حاضر المسجد الحرام حاضر د مسجد حرام یعنی دا افاقی د پاره دی چې د اطرافونه راغلي وي. واتقوا الله ويرګي د الله نام فی اداء الاوامر په ادا د اوامر کې د الله نه ويرګي پورا ادا کې د اوامر واعلموا پوښي ان الله یقینا بری تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دي چې څوک مخالفت د اوامر د الله کې نو غیله بری تعالی سخت عذاب ورکوي.